بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عظمت جان، تاسو ګورئ اباسین ټي وي. قدرمندو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د شعر او ادب په لحاظ باندې موږ وخت په وخت د شاعرانو سره ناسته کوو او تاسو لپاره نوې غزلې راوړو. نو دغسې زموږ سره یو بله هستي ناسته ده، سمندر سواتي صاحب، چې د څه قسمه تعارف محتاج نه دی. نو د هغه سره به د شعر او غزل په باره باندې هم خبرې کوو او د هغه نه به څه غزل شعرونه هم ریکارډ کوو. او سمندر صاحب وایي چې ترنم به درته کومه، نو هغه ترنم به هم اورو. موږ سره اوسئ. دا ستاسو خپل نظر خو ده چې یاره موږ ته درانه ښکارو. درانه خلک همیشه خلکو ته په دروند نظر ګوري. موږ ډېره ستاسو مننه کوو. د شاعرۍ په میدان کې خو ما قدم په 1994 کې او زما غزل چې اولنی غزل و یاره خوږې مینې دې ملنګ کړم او بل د جدایي نګاره تنګ کړمه، دا به دې د مینې یو انعام ګڼم، تا که یاره ډېر په تهمت رنګ کړمه. سپدارنګ باندې مې دا اولنی غزل لیکلی و. جی زبردست. او زما د غزل استاد چې و د محمد باز و، هغه ما ته قافیه ردي برابر کړي وو. نو هغه زما وړاندې استاد و. نور بیا په شاعرۍ کې زما استادان نشته. زما خو زیاته برخه د نظم سره مې شوق دی او نظم کې ماته الله پاک مخه پرو حاصل کړی دی. هغه کې زیات اسلامي نظمونه شو، یا د چا په شخصیت باندې نظم مرثیې مې لیکلي دي او غزل هم لیکم. درې شعرونه دي چې سپرلی به خامخا ملګرو هلته زرغونېږي، سپرلی به خامخا ملګرو هلته زرغونېږي، د چا د زړه په ځمکه چې د یاد شمال وریږي. او شعر دی چې د بیرې پټال زانګي خوله ډکه د خندا ده، د بیرې پټال زانګي خوله ډکه د خندا ده او وربلې د هوا سره په مینه مشغولېږي. زبردست. او شعر دی چې د بیرې پټال زانګي خوله ډکه د خندا ده، د بیرې پټال زانګي خوله ډکه د خندا ده، وربلې د هوا سره په مینه مشغولېږي. زبردست زبردست. ډېره مننه. او زما سره ملګرو تل د خپلې مور دعا ده، زما سره ملګرو تل د خپلې مور دعا ده، زما د کور ډیوه خو په اوبو باندې بلیږي. دا یو غزل چې د بې وسۍ او غربت دغه لوی منظرې ته ګوري، د بې وسۍ او غربت دغه لوی منظرې ته ګوري، هغه غریبه جنۍ خپل رخي څادرې ته ګوري، د بې وسۍ او غربت دغه لوی منظرې ته ګوري. بلها په هغې اوسم دومره ګران یم زه، بلها په هغې اوسم دومره ګران یم زه، چې پاکو سازي نو زمونږه د کور ورې ته ګوري، چې پاکو سازي نو زمونږه د کور ورې ته ګوري، هغه غریبه جنۍ خپل رخي څادرې ته ګوري، د بې وسۍ او غربت دغه لوی منظرې ته ګوري، د بې وسۍ او غربت دغه لوی منظرې ته ګوري. د غره لمنې د بارودو پالوګو کې اوسوي، د غره لمنې د بارودو پالوګو کې اوسوي، ساده ساده کلیوال جاړي خپل نخترې ته ګوري، د ساده کلیوال جاړي خپل نخترې ته ګوري، د بې وسۍ غربت دغه لوی منظرې ته ګوري، هغه غریبه جنۍ خپل رخي څادرې ته ګوري. سره لوپټای دا په غاړه په کمر ناسته ده، سره لوپټای دا په غاړه په کمر ناسته ده، لاس د زنې لاندې کړی سمندرې ته ګوري، لاس د زنې لاندې کړی سمندرې ته ګوري، هغه غریبه جنۍ خپل رخي څادرې ته ګوري، د بې وسۍ او غربت دغه لوی منظرې ته ګوري. اخلي قدم زما د خیال په ځمکه، څومره پناز اخلي قدم زما د خیال په ځمکه، شورا تر غاړه سر نه پرېوتلو شال په ځمکه، او څوک چې د ژوند د ترقۍ په لاره تګ نه کوي،
څوک چې د ژوند د ترقۍ په لاره تګ نه کوي هغه قامونه خامخا مومي زوال په ځمکه. او شعر دی چې د خپې په اظهار سمو دای بانه جوړه کړه. دلسوز صاحب د خپې په اظهار سمو دای بانه جوړه کړه او نښه د لاس راته پرېښود د رومال په ځمکه. او شعر دی چې د مکې غرونو هم شروع کړله ناره د تکبیر د حق اذان چې کله وکړلو بلال په ځمکه. زبردست زبردست. او د جانان یاد مې د زړګي په کور کې داسې ولاړ لکه چې وي په یو قلا کې زوړ دیوال په ځمکه. نو موږ په سینه کې د عیسی غوندې جذبې لرو تل موږ زغلولی شو د هر دور دجال په ځمکه. او آخري شعر دی چې یارانو خپله د قسمت برخه فراخه لري دا سمندر موجونه نه وي د سوال په ځمکه. له ملګرو نه یو جهان مننه چېرته چې موسی ښاد او آباد اوسئ. سمندر سواتي صاحب تاسو واورېده نو دغه شانې زمونږ هر پروګرام د شاعرانو د ادیبانو سره زما خپل ځاني ناسته پاسته وي. نو د سمندر صاحب ډېر زبردست غزل او ډېر ښکلی نظم نو هیله لرم هڅه لرم چې د ملګرو به خوښ شي. او سمندر سواتي یو جهان مننه کومه یو وارې بیا چې